السلام علیکم وروره. دا کوم سړی چې وفات شوی دی د څلور زامن دي او یوې لور ده، یوې لور ده او څلور زامن دي او تقریبا 14 مرلې ځمکه ته پاتې ده. 14 مرلې ځمکه ته پاتې او د 14 مرلو تقسیم به څنګه کېږي؟ دا به څونه تقسیمیږي؟ دا خبره ده. او د دې میت چې دا کوم سړی وفات شوی دی د مطلب دا دی ښځه ژوندی ده، نو څلور بچي شو، زامن شو، یوې لور شو او یوې ښځه شوه. د دې حساب راغلی. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. اما بعد، مولوی صاحب تاسو ته تپوس کړی دی چې یو انسان وفات شوی دی، څلور ته زامن پاتې دي، یو ته لور ده، یوې زوجه ده، ښځه پاتې ده او 14 مرلې دي. دا ول تقسیم کړي. نو هغه چې موږ ول تقسیم کړو نو دنه موږ فوټونه جوړ کړل. 14 مرلو نه 3808 فوټونه رااله، 3808 فوټونه رااله دي. بیا دا چې موږ ول تقسیم کړو په فوټونو باندې ځمکه موږ ورکړل، نو د ښځې ورسېدله 400 فوټه او د هر یو زوی ورسېدله 240.4 فوټه ورسېده. هر یو زوی 740 فوټ. د لور دغه ورسېدله ځمکه 370 فوټ، 320 فوټه د لور ورسېدله. بیا چې موږ مرلې ته جوړول غواړو چې 1.1 مرله او 15 لکه پاوکم 2 مرلې د ښځې شوي 1.75 او 2 مرلې او 2 نو دا څه کم پاوکم 3 مرلې تقریبا د هر یو زوی ورسېدي او 1 مرله او د بلې مرلې 14 حصہ د لور ورسېدل. دا چې موږ به تراجمه کړل د 14 مرلې جوړې شوې. په دغه طریقې سره موږ له دا تقسیم وکړو.